د ماشومانو خو منډې ترړې خوښوي، د ماشومانو خو بېلوري او شینولي او پتنګان خوښوي چې الوځي، د ماشومانو خو کرکټ او فوټبال خوښوي، لیکن د ماشوم نه که لوی سړی جوړېږي نو دا به ورسره پلار محنت کوي او مور به محنت کوي. دقه مونږ ته قرآن شریف څه وایي؟ یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځانم د جهنم د اور نه بچ کې او خپل بچي اهل و عیال دام د دوزخ د اور نه بچ کې. دا زمونږ ستاسو کار. موږ په بچو محنت نه کوو، ګنې په بچو که تاسو محنت شروع کړو، قسم دی د هر چا بچی به خدای حافظ کی او د هر چا بچی به خدای عالم کی. دا محنت مونږ په اولاد نه کړی او نه کوو. بس مونږ وایو پرېږده خپل کار به کوي. مونږ نیازبین دا بچي پرېښودل، لاړل بچي رانه ګډوډ شي. اوس غټ شکایت دا راځي، غټ شکایت. مونږ چې کله بیان لرو نو بعضې خلک چیټونه راکړي او څه وایي، یاره جي دا کشر ګل دی د مور او پلار قدر نه کوي، لږ دا ورته ووایه. او څوک وایي یاره د هلکانو ته لږ نصیحت وکړه مونځ نه کوي، او څوک وایي یاره د هلکانو ته لږ نصیحت وکړه د عالمانو پسې بدې وي او سپکې وي. دا یو لوی جنجال جوړ دی. نن کشر کول که تاسو ګورئ دا واړه بچي دا مونځونه نه کوي، دا جومات ته نه ځي، دی د مور او پلار قدر او عزت نه کوي، دی بې حیا ګرځي، بې حیا. قسم په خدای د ماروړه مې خفه شي. مونږ له چې یو پخوا دا واړه مخې له راغله نو چې ټوپۍ به یې نه وه نو لار به یې رانه بدلوله. قسم دی دې وړو به زمونږ مخکې نسوار نه اچول، د پلار مخکې به دې وړو نسوار نه اچول، د پلار مخکې به د هلکانو سګرټ نه څښل. دا تپوس وکړئ د دې مشرانو. او نن پلار له سګرټ ډک کي، یو په خپله کش کي او بل پلار نه ورکي. او نن پلار ته بابا یو چونډی نسوار راکړي، نو د پلار نه ګوتی والي نو چونډی ته یې واچي، بابا دا نسوار خو بېکار دی، دا له چا نه اخیستی دی، دې کې خواړو زور نشته. دا خبرې شروع شي، دې نسوارو کې خواړو زور نشته، دا خو مړه نسوار دی، مړه دا د چا نه اخیستی دی. قسم په خدای که زوی به د پلار مخکې نسوار اچوي، قسم مې راته وخوړ، زوی به د پلار مخکې سګرټ کم ځای څښه. چې واده به وشو حیا وه په خلکو کې، نو درې څلور ورځې به هلک کور ته پټ راته د شپې چې مور او پلار مې ونه ویني. داسې حیا سوال نه پیدا کېږي چې ښځې سره مې په کور کې سترګې لګولې، د شپې به چېرته پټ راغې او پېشمني به ووت او په حجره کې به یې مار شپه کوله، پلار سره مور سره به یې سترګې نه لګولې. دا حیا وه په دې خلکو کې. او په جینۍ کې به هم ښه زبردسته حیا وه، سر به یې ښکته کړی، برقه به یې په سر وه. اوس چې واده وکړي د واده په هغه شپه خو څه کوې، په هغه لومبۍ ورځ او په دویمه ورځ ښه مزېدار به ناستي، ښځې سره په کرسۍ ناستي او تصویرونه وباسي. جینۍ هغې نه هم حیا لاړه، د هلکانو نه هم حیا لاړه. دا ولې؟ دا موږ محنت نه کوو په بچو باندې. نقصان قسم دی که مولا تی، نقصان تا ته. مولا کار خو دغه دی چې دین به ستا بچو ته رسوي. ما نه به خدای دا تپوس کوي چې تاسو دوه درې ټکي زده کړي، امت ته دې رسولي دی او که نه. زه به وایم الله چې څه وس پې هغه مې کړی. تا نه به تپوس کوي چې تا بچي مولا له بوتلی او که دی نه بوتلی، تا به بچي قرآن زده کړی او که دی نه زده کړی، او چې دا بچي سبا لوی شو او دا بې حیی، قسم په خدای چې نقصان یې ټول تا ته دی. تا ته به د میخو او د ګډو چیلو د مزدور په نظر باندې ګوري. او که د دې بچي نه دی حافظ جوړ کړو، عالم دې ته جوړ کړو، نو ستا قدر به کوي او د خپلې مور قدر او عزت او احترام به کوي. مونږ خو ستا هغه موړ یو چې دا بچې مهرباني وکړه، قرآن پې زده کړه او په دې بچي دین زده کړه او علم
اللہ سے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو او انفسکم و اهلیکم نارا زانونم بچ کے او خپل بچی خپل اهل و عیال دام بچ کے دا اورنا کم اور وقودها الناس والحجارة اذا غی خشاک انسانان او کانے علیها ملائکة غلاظ شداد او داسې فرشتې په مقرر دي چې د جبې نم سخت دي او دړه نم سخت دي لا یعصون الله ما امرهم چې خدای ورته څه حکم کوي الله نافرماني نه کوي ويفعلون ما يؤمرون چې څه امر ملاویږي په هغې ته عمل کوي د دغې اور نه د خپل بچي بچ کې دا په څه بچ کېږي دا په قرآن او په سنت دا اللہ دا کتاب په تابعدارۍ او د حضور پاک د طریقو او د سنت و تابعداري دا اډر دی د الله پاک دا ډېر څومره لوی لوی بزرګان چې تاسو وینئ دا ټول د مور او پلار د برکت دی دا لوی شخصیات چې د خدای جوړ کړي بلکې پلار څه کوي د مور د برکت دی پلار خو سهار وځي دکان لو ماښام ماسوتن را پیدا کېږي پلار خو سهار ډیوټۍ له لاړ شي مازدیګر غریب را پیدا کېږي پلار خو سهار وځي زمیندارۍ پسې غرمه راشي بیا وځي او بیا ماښام ماسخوتن راشي دا ټوله ذمهداري په کور کې دننه د مور ده د مور چې مور د بچي ښه نګراني وکړي امام احمد ابن حنبل نه ډېر لوی سړی جوړ شوی ډېر لوی سړی د شپږو لکو بعض علما لس یادوي چې د حضور پاک دا مرفوع موقوف او مقطوع ټول به یو ځای کړو د لسو لکو احادیثو حافظو د حضور پاک لس لک لوی محدث لوی محدث د زمانه ډېر لوی شخصیت دا د چا د برکت د مور د برکت ځکه دې لا ماشوم و چې پلار یې مړ شوی امام بخاری رحمت الله علیه هغه نه چې دا دومره لوی شخصیت جوړ شوی دا د چا د برکت دا د مور د برکت د هغه پلار هم د ده په ماشوموالي کې مړ مور خواري کړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر د پیرانو پیر د هغه نه چې دا ډېر لوی شخصیت جوړ شوی دی د چا د برکت نه د مور د برکت نه عبدالله ابن مبارک مور او پلار دواړو ورسره خواري کړې ده خو زیات تر د هغه په علم کې د هغه د مور برخه ویسه وه مور ورسره خواري کړې خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه په هندوستان کې په اجمیر کې یو سم قبر د هغه د قبر د وجې نه خلک اجمیر ته اجمیر شریف وایي د قدر په نظر ورته ګوري لوی عالم او لوی محدث او لوی بزرگ د هندوستان او د بنگلادیش په سفر تللی چې واپس راغی نو مور ته ناست و مور له چاپي کوله پخپو یې ونه زور نو مور ورته وایي وی معین الدین بچی ډېر خوشحاله نه او ته څه وایې وی مورې ولې به نه یم خوشحاله وی په دې موجوده سفر کې او یا زره کافران خدای زما په لاس مسلمانان بلکې یو تاریخ اووه لکه لیکلی دی ما راته اویا زره او اووه لکه بدعمله فاسقان فاجران چې مونځ یې نه کو روژې به یې خوړلې او ګناه به یې کوله هغې زما په لاس توبه وویسته بیعت یې وکړو خدای پاک نیکان څومره اووه لکه خلک خدای نیکان او توبهګار کړه او یا زره خدای پاک مسلمانان کړه نو مور یې خوشحاله به نه مونږ خو په دې خوشحاله یو نو مور ورته وایي معین الدین بچې وی دې کې ستا څه کمال دی دا خو د خدای فضل دی
او ټول زما کمال دی ما خواري کړې ده در سره دا او زما کمال نو دې هوښیار او عالم مور ته یې مورې په دې به مې پوهېږې چې دې کې ستا څه کمال دی ته خو دلته کور ناست دی او منډې خو مه ووالې په لارو کوڅو کې خو بیا ګشتونه مه وکړل زما شاګردانو خلک ما ته راغونډ کړل تقریرونه ورته مه وکړل خوارې او محنت مه وکړله لوږې تندې ما تېرې کړې د ښځې بچو نه زه باړم نو خواري مه وکړه ته وایې دا زما کمال دی نن به مې په دې پوهې چې ستا څه کمال دی نو مور ورته معین الدین بچې درې خبرې یادې وساتې درې خبرې یادې وساتې وی بچې چې ستا نه دا لوی عالم جوړ او دا لوی بزرګ دنه جوړ او دا غټه ملغلره دنه جوړه او خلک دې تقریرونه اوري او خلک دې بیانونو لبوزي او خلک درته راځي او بیعتونه در سره کوي بچې دا زما برکت دی ته خو ماشوم مې ستا خو لوبې خوښې وې تا به ژړل او ما به د مټه نیوې او ملا صاحب له به مې بوتلې چې سبق ورته ښایه ته به پټېدې او زما به راوستې تا به ژړل ما به وې بچې نه علم به کې بچې قرآن به زده کې بچې سپاره به وې داسې نه پرېږدم ته به تښتېدې ما وې نه بچې مونځ به کې د ماشومانو همدغه منډې ترړې خوښې بچې په دا لارو کوڅو کې بورقه په سر به در پسې زه ګرځېدم چې الله زما بچې معین الدین لوپر نه شي ګډوډ نه شي خدایه بېدینه نه شي جوارګر نه شي نشیانو سره کیننې غلط مجلس کې کیننې بچې دا خواري خو در سره ما کړې ده وایه که دا خواري ما نه وه کړې او ما دغسې پرېښې وې دا نه دا شخصیت جوړېدو شو دا خو معمولیانو له بوتلې اول مې در باندې قاعده ووي بیا مې در باندې قرآن ووي بیا مې حافظ کړې بیا مې عالم کړې مولیانو له بوتلې او بیا مې دیکانو صوفیانو له بوتلې نو چې دا نن تا نه کوم لوی شخصیت جوړ دی دا زما خواري ده او دا زما محنت دی وایه بچې رښتیا ویم که دروغ ویم نه بچې مورې خبره خو دې ټیک ده ګوره د مور خواري شو بچې کوم دی سبق وایي مونږ چې خپله واړو تښتېدو پټېدو به پلار به والو مور به والو نیکو د مونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه قسم په خدای وهلو به مونږ به پټېدو د سبق نه مونږ پسې بیا طالبان په کوڅو کې ګرځول راو به یې نیوو او ښه غټه کونټه یې ورسره وه چې ښه مضبوط غوزار به یې راکړه په خدای یقین وکړه په دې وجود به پټه جوړه شوه او تسبیح وې ورسره داسې اوږدې 1500 تسبیح چې په هغې به یې کړق راکړه هغې به راله په دې وجود کې نښې جوړې ماشومانو خو سبق نه خوښي ماشومان خو منډې وایي دا خو ورسره پلار خواري کوي محنت کوي بچې دا 10 روپۍ واله دا 20 روپۍ واله ده په دې به ځان له چپس والې خو سبق له ځه دا خواري ورسره